جناب صدر محترم او زما عزتمند علماء کرام او عام دوستانو ګرانو ورونو، په دې ورځو شپو کې د مسلمانانو په اکثرو علاقو ملکونو کې د دواړو جهانو د سردار د سیرت مطهره په سلسله کې دغه شان ښکلي تقریبات او اجتماعات کیږي. د دې اجتماعګانو بنیادي او دوه مقصد دی او دواړو مقصدو ته تاسو خیال لرئ. اول مقصد دا دی او دا پکارم ده چې هر مسلمان د خپل پیغمبر د مختصر تاریخ نه، د هغه د خبرو نه، د هغه د کارنامو او د معجزو نه خبر شي. هر سړی خو کتابونه نشي ویلی، نه هر سړی طالب کیدی شي دوباره. داسې اجتماعګانې دام یو مدرسه ده، نو چې دې کې یو عالم د حضور پاک بیان وکړي، د هغه تاریخ بیان کړي، د هغه معجزې بیان کړي، د هغه نورې خبرې او تعلیمات مسلمانان دا واوري او زده کړي. د حضور پاک د مجلس فارغ شدت صحابه کرام هغې هم دقه شانتې د حضور په مجلس کې به ناستو، د هغې خبرې به یې واورېدې، د هغې عقیدې او تعلیمات او احکام به یې واورېدل. د جهان لوی لوی عالمان شوي دي. بیا نو دام د علم د زده کړې د حضور پاک د خبرو د خبرېدو یو ذریعه وي. یو مسلمان ځان ته د خپل پیغمبر امتی وای، په هغه فخر کوي او ته ته د خپل پیغمبر متعلق څه معلومات نی، نوم قدرې نه ورځي، د پلار نوم یې نه ورځي، د مور نوم یې نه ورځي، د هغه د وطن نه نه خوا، نو دا خو ډېر د افسوس مقام او داسې شي ده. دویم مقصد دی ورونو چې څومره سړی د خپل پیغمبر لویي اوري، د هغه انقلابي تعلیمات، د هغه احکامات چې هغه د غریبانانو دپاره څه کړي دي، د فقیرانو دپاره یې څه کړي دي، د خلقو اصلاح یې څنګه کړې ده. دې وخت کې چې دا 45 حکومت دي په مخ د ځمکې د مسلمانانو، دا چې چا پسې روان دي، د هغه تعلیمات څومره لوی اثر کړی دی. نو چې څومره د هغه لویي په زړه کې راځي، د هغه عظمت او محبت، نو دومره به د ده د زړه نه د دې نورو لیډرانو خبرې وځي. ډېر خلک اوس په دې نوې دنیا کې څوک د کارل مارکس صفت کوي چې د روس نظام ډېر ښکلی دی، ځکه چې کارل مارکس ډېر انقلابي سړی تېر شوی. څوک د لینن کوي، څوک د ماوزیتنګ کوي، څوک د چرچل کوي، څوک د ډیګال کوي، څوک د انګلیس کوي، څوک د یو بل ځناور کوي. دوی حقیقت کې د خپل پیغمبر نه خبر نه. قسم دې که د خپل پیغمبر د لوی نه، د هغه د کارنامو نه، د هغه د احساناتو نه خبر شي، نو د جهان دا ټول لیډران، دا ټول انقلابي خلک، دا چې خلک یې صفتونه کوي، دا زمونږ د پیغمبر د پڼې خاورې ته هم نه رسي. د دې وجې نه د جهان هوښیاران خلک د مسلمانانو نه علاوه هغه زمونږ د پیغمبر تاریخ ګوري، زده کوي او کارنامو ته ګوري. اوس یو د انګریزانو خو ډېر کتابونه لیکلي دي. یو مشهور انګریز دی مسټر کارلایل، بل دی ګیبن، بل دی برنارد شاه، هندوان سیکان، دی زمونږ د پیغمبر تاریخ لیکلی دی. نو اوس د امریکا کې یو امریکنی سکالر محقق د هغې په اصطلاح کې هغه یو کتاب لیکلی دی. دا کتاب انګریزی کې نوم دی دی 100 men، 100 سړي. نو هغه په خپل خیال کې په ټول جهان کې د 100 سړو انتخاب کړی دی چې د دې 100 سړو نه لوی سړي په جهان کې نه دی تېر شوی. هغه کتاب کې د 11 پیغمبرانو ذکر دی، څه پکې د بادشاهانو، څه پکې د انقلابي لیډرانو، د ساینسدانانو تذکره ده او بیان دی. د کتاب په سر کې زمونږ د پیغمبر نوم دی علیه الصلاة والسلام، شروع یې زمونږ د پیغمبر نه کړې ده. عیسی علیه السلام یې 3 یا 4 نمبر کې لیکلی دی، عمر فاروق یې په 14 نمبر کې لیکلی دی. د پیغمبرانو نه پخ
نو کتاب کې وای چې زه په امریکا کې اوسېږم، زما دا کتاب باول عیسایان ګوري. عیسایان چې وګوري هغوی به وایي ښه تا د مسلمانانو د پیغمبر تاریخ او نوم د کتاب په سر کې لیکلی دی د اول نه، او زمونږ پیغمبر د دریم نمبر کې لیکلی دی د اولې. نو بیا وایي یو حقیقت دی چې زه یې پټولی نشم، یو خبرې زه مجبوره کړی یم د هغې د وجې نه زه د مسلمانانو پیغمبر په اول کې لیکم، او دا تاسو مې زده کړئ. دشمن دې موږ یې څه کوو، خو دا خو حقیقت دی. اول وایي رونو وی عیسایانو عیسی علیه السلام بادشاهي نه ده کړې، هغه بادشاه شوی نه دی، نه د هغه شاګرد بادشاه شوی دی، نه د هغه د شاګرد بادشاه شوی دی. رومبي عیسائی حکومت چې په مخ د ځمکې جوړ شوی دی هغه په سن 225 سنه عیسوي کې جوړ شوی دی، یعنی 225 کاله پس د عیسایانو حکومت په مخ د ځمکې جوړ شوی دی. وی د مسلمانانو پیغمبر د حضور پاک ښکلي نوم علي، وی هغه چې څنګه پیغمبر و نو لوی بادشاه و. زمونږ پیغمبر چې د دنیا نه تشریف وړو نو د دریو پاکستانو نه زیات ملک دا د هغه بادشاهي وه. دا موجوده پاکستان 3,00,000 مربع میل دی، 56,000 مربع میل بنگلادیش و چې زمونږ نه جدا شو. او د دواړو جهانو سردار چې د دنیا نه تشریف وړو نو 10,00,000 مربع میل ځمکه د اسلام حکومت. حضور پاک د دې لوی ملک بادشاه دی، د بادشاه نظام یې جاری کړی دی. بیا د هغه اووه شاګردان د هغه نه پس یکی به د دیګرې د هغه جانشینان شوي دي. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت علی مرتضی، حضرت حسن، حضرت معاویه، حضرت عبدالله ابن زبیر. بیا د هغې شاګردان بادشاهان شوي دي. نو هغه وایي ای عیسایانو تاسو د خپل پیغمبر نه سیاسي نظام نشئ زده کولی، د بادشاه چلتی نشئ زده کولی، ځکه هغه بادشاهي کړې نه ده، نه بادشاه شو. مسلمانان د خپل پیغمبر نه د بادشاه چلې زده کولی شي، ځکه هغه بادشاه مو چې څنګه پیغمبر و. هغه نظام او قانون چې دنیا ته راوړی دی هغه په خپل ملک هغه جاری کړی دی او تطبیق کړی دی، او د هغه شاګردانو هغه خلقو ته ښودلی دی، او د هغه بادشاهي تر اوسه پورې را روانه. که یو بادشاه په جهان کې یو صحیح طریقه معلومول غواړي نو زمونږ پیغمبر ته دی وګورئ. د دې وجې نه موږ د خپل حکومت ته همیشه دا وایو، او د اسلام هر حکومت ته چې تاسو ځان ته مسلمانان وایئ د عیسایانو نقل مه کوئ. عیسایانو سره خو مخکې څه نظام نشته، هغوی خو اسمبلی جوړې کړي، ممبران منتخب کړي، قانونونه پاس کړي، ځکه مخکې قانون نه لري. زمونږ خو دې خبرو ته شکر ته حاجت نشته. زمونږ پیغمبر مونږ ته یو ښکلی قانون راوړی دی، هغه صحابو جاری کړی دی، هغه په کتابونو کې لیکلی شوی دی، نه د نوې ضرورت شته او نه عجب شته. غل سره به څه کېږي، زناکار سره به څه کېږي، چې مرتد شي څه حکم یې دی، د دې خبرې سزا څه ده او قانون څه دی، دا ټولې خبرې دي. دا زمونږ پیغمبر مونږ ته ښودلی دی. د دې وجې نه عیسایان روزانه قوانین جوړوي. مونږ وایو تاسو قوانین مه جوړوئ، دې خپلو ته وایو زناور مونږ خو یو قوم یو، یو امت یو، زمونږ یو هادي شته، رهبر هم شته، یو لوی اقام شته چې هغه مونږ ته د ژوند نظام ښودلی دی، یو سیاسي نظام، د ملک د چلولو طریقه. تاسو هغه خپل پیغمبر ته ګورئ، موروث ته ګورئ او ما امریکې ته ګورئ، خدای دې په دواړو لعنت ووایي. دام یو قوم دی، اوس انګریزانو یو قانون پاس کړی دی سن 67 کې، جون سن 67 کې دارالعوام کې. وی که سړی د سړي سره بدکاري کوي نو خیر دی، دا قانون هم جایز دی. او فرانس کې دا قانون دی چې یوه ښځه په یو وخت کې 2 سړو سره نکاح تړلی شي، نیم وخت به د یو سره تېری، نیم بل سره. سویډن کې نکاح ختم شوه. وی نکاح ته څه حاجت دی، خو د سړي او د ښځې چې کومې پورې طبیعت لګي یو ځای دی اوسېږي، که اولاد یې وشي هغه د هسپتال کې داخل کړي، بیا د هغه ښځه ځان له بل سړی ګوري، سړی د ځان له بله ښځه ګوري. هغوی د نکاح پابندۍ ختم کړي دي.
د دغه سپینو پسې تاسو روان یې. نو هغه ټیک ویلي دي مونږ ته خپل پیغمبر د ژوند یو طریقه ښودله. زمونږ پیغمبر بادشاه خو څنګه بادشاه ورونو، ما خو ورته ووایي چې دومره ځمکه ده چې داسې بادشاه دی چې بادشاه د فخر دپاره نه وه، نه د دنیا دپاره، دا خدای د قانون د جاري کولو دپاره وه. دا خبرې عامې تاسو به اورئ. یو ځل دا بحرین په صلح اخیستې شوې، نو د دې جزیه راغلی وه ټکس 4.5 روپۍ یا 1 لاک راورسېدې. حضور پاک وی جماعت کې واچه، یو لوی ټوپ ته جوړ شو، ځکه ایرانی روپۍ وي په هغې د قچرې شکل و، هغې ته به یې بغالي روپۍ وي د سپینو زرو. نوټونه خو دا اوسنۍ شي دی. سهار شو ناست دی ورته ټول یې تقسیم کړې، څادر یې وڅنډه په اوږې یې واچو، کور ته لاړ. کور ته چې لاړ نو د یو بیبي خدمتګاره ده، دا بیبي نوم دی عایشه او دا خدمتګارې نوم یې دی بریره رضی الله عنهم. بریره بیبي ورته وایي وایي صاحب نن د بیبي روژه وه، نو که تاسو یو 2 روپۍ کور ته رالېږلې وي چې موږ پرې غوښه اخیستې وي او هغې پرې روژه ماته کړې. ولې حضور پاک ته د خپل کور پته نه لګېده، د خپل اولاد، د خپل خاندان، د خپلو رشته دارانو په دې خبرو کې هغه لحاظ نه ده کړی. خپل مال چې څو دا د پیغمبرانو طریقه ده. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقه. د پیغمبرانو مال چې میراث نه جاری کیږي. د پیغمبر چې سي د دواړو جهانو د سردار چې څه پاتې شوي دي هغه ټول د ټول امت دپاره دي. بیا د صحابو جون که د ابوبکر جون ته وګورئ، بادشاه دی. یو ځل والله یو غلام پی راوړل، پی وسکل، چې پی وسکل شودي او ورته وایي صاحب تپوس دې ونه کوو پی دې وسکل. وی ولې؟ وی دا چې زه پخوا کافر وم نو یو سړي له مې د دروغو کهانت کړو، دا کوډې موډې او جادوګرونه د دروغو مې وله کړو، ما له راتم نه د هغه کار به شوي اتفاقا. وی دا ډېره موده پس ما له مخې له راغی او ما ته یې وی چې ستا په ما یو احسان دی، یو شکرانه دی را پورې ده، تا ما له یو ورځ کار کړی او زما هغه کار شوی دی، نو دا پی واله دا د هغې شکرانه شوه. وی دا پی چې ته وسکل د هغه نو دوی ورته وی کمبختي نه اوس دې راته ووایي، نو ګوته یې دې خولې ته وټومبله، دې ګوړګوړ ته یې ګوته ورسوله، ځان له یې په زور الټۍ راوستې، قی راوست، الټۍ وکړې چې څومره پی څکلي وو ټول یې توی کړه. دومره زور یې وکړه چې ته به پرې راله بیا. چا ورته وی صاحب تا خو څکلي اوس ته خو خبر نه وې، که ګناه وه نو د هغه غلام په سر وه، ستا دپاره خو دا شي داسې نو. هغه وی نه، ما د دواړو جهانو د سردار نه اورېدلي دي لا یربو لحما نبت علی سخط الا النار اولی به. هغه غوښه چې په حرامو غټه شي د هغې ځای دوزخ دی، نو زه خپله غوښه په حرامو نه غټم. دغه شان عمر فاروق د حضور پاک هغه جون، عمر فاروق سخت جون تیرو، په خپله یې 45 روپو د پاکستان 45 روپو عمره تنخواه او ګورنرانو له یې غټې مقرر کړې. د ملنګې جامې به یې اغوستې. صحابه ورته د یارې ویلي هم نشو چې ځان له ډېر څه مقرر کړه. نو څه ډله د صحابه وه د هغه لور له ورغلل حضرت حفصې بیبي ته بار دروازې ته. نو حفصه د عمر فاروق لور ده او د حضور پاک بیبي وه او د مسلمانانو مور د ام المؤمنین. هغې ته وایي وایي ستا پلار ډېر سخت ژوند تېری، په سر یې ډېر لوی کار دی او ډېر سخت تکلیف په ځان تېری. ته ورته ووایه چې ځان له زیاته تنخوا مقرر کړي، خو یې زمونږ نوم به ورته نه ستا خبره منې. اتفاقا عمر فاروق هغې کره تللی، د هغې به یې ډېر لحاظ کو
کلوري و خو بل طرف ته د حضور پاک بیبیوانو مورم کېده روحاني. نا ورته وایي صاحب صحابه کرام سره ډله راغلې وه او هغوی وایي چې تاسو لږې زیاتې پیسې ځان له مقرر کړئ، تاسو ژوند ډېر سخت دی. وی چا درته ویلي؟ وی ما نه دا وعده اخیستې ده چې مونږ نوم به نه اخلم. وی ښه بچې تا نه تپوس کوم حضور پاک خو ستا خاوند تېر شوی دی، تا کره د هغه تولۍ څنګه پرته وه؟ وی ما کره یو ټاټ و چې حضور پاک په هغې سملاستېده. وی یو ځل مې والا ټاټ په برغیزي کړی چې سملاست سار ما ته وایي زما دې ټاټ سره دې څه چل کړی دی؟ بیګا خو دومره سخت خوب راغلی و چې قریب و ما نه تهجد قضا شوی، زما دې ټاټ سره دې څه چل کړی دی؟ ای ما ورته وی صاحب دا مې دوه برغیزې کړي ما وی چې نرم او پوس شي. وی فورا یې یو برغیزې کړه، ما ته یو برغه چا دوه برغه ما چا. وی تا کله حضور پاک ښکلې ډوډۍ څنګه خوړلې ده؟ وی ما ته چې یاد شي نو حضور پاک چې ما کله ډوډۍ خوړلې ده یو ځل د وربشو ډوډۍ وه ما پې وله غوړي پورې کړي، هغه غوړه ډوډۍ خوړلې ده، د دې نه ښه ډوډۍ ما ته نه ده یاد. وی ښه بچي د حضور پاک ژوند خو داسې تېر شوی دی، بیا ورپسې د ابوبکر ژوند داسې تېر شوی دی. ستا د خپل پلار دپاره دا خوښه ده چې د دوی په نقش قدم روان او لاړ شي او که نه زه خپله لاره بدله کړم؟ وی نه زما ستا دپاره هم د حضور پاک لار خوښه ده. ښه وی ما ته به د تنخوا د زیاتې کېدو نه. نو مونږ سره نظام شته، مونږ د چا نقل ته حاجت نه. بیا وایي هغه انګریز هم او دا حقیقت هم دی. وی عیسایانو عیسی علیه السلام جهاد نه دی کړی، هغه جهاد نه دی کړی، هغه به تبلیغ کې ګرځېده. د جهاد اوله درجه دعوت او تبلیغ دی، بیا دویمه درجه جزیه ده چې ته یو قوم ته لاړ شي اول به ورته کلمه وایي چې مسلمانان شي خو ډېره ښه ده. که مسلمانان نشو او د اسلام حکومت یې ومنه جزیه قبوله کړه خو ډېره ښه ده. که بیا دا نه منله نو بیا آخري جنگ دی. نو جهاد شروع کیږي د تبلیغ نه او آخري یې توره ده. بعضې خلک د تبلیغ نه مخالف دي، دوی خلک د جهاد نه منع کوي. نه د جهاد نه منع کوي څوک، تبلیغ هم د جهاد یو حصه ده، د جهاد قسمونه. نو عیسی علیه السلام ته حکم د جهاد نو راغلی. جهاد د بادشاه او د امیر او د جماعت په دغه کې کیږي، هغه بادشاه شوی نو تبلیغ کې به ګرځېده همیشه. وی حضور پاک د مسلمانانو پیغمبر هغه جهادونه کړي دي. وی عیسایان د خپل پیغمبر نه د جهاد طریقه نشي زده کولی او مسلمانان د خپل پیغمبر نه د جهاد طریقه زده کولی شي. زمونږ پیغمبر چې څنګه پیغمبر نو دا انګلوی مجاهد و. د 3000 نه زیات نمونه دي صفتی نمونه. یو پکې نوم دا د نبی الملاحم د جهادونو پیغمبر. زمونږ د پیغمبر هم جهادونه چا نه دي کړي. آخري 10 کاله تقریبا ټول په جهاد کې تیر شوي دي. 20 جنګونه خو په خپله کړي دي او باقي د 45 نه زیات جنګونه دې کې صحابه کرام لیږلي دي. نو د اویو نه تر اتیو پورې جنګونه د هغه په زمانه کې شوي دي. هرو 3 میاشتو کې زمونږ د پیغمبر یو جهاد جوړېږي. مسلمانان وایي د خپل پیغمبر نه د جهاد چل زده کولی شي. نو د یو مجاهد دپاره هم زمونږ په پیغمبر کې نمونه ده د عمل چې ته به جهاد څنګه کې، څنګه به احتیاط کې، مونځ به پرېږدې پکې که به نه پرېږدې، ټګي به کې که به نه کې، غنیمت پسې به منډې وې او که جهاد به کې. دا ټولې خبرې زمونږ د حضور پاک په ژوند کې دي او د صحابو په عمل. قسم دی که د عربو علاقه مو لیدله دی مجاهدینو ته یم بالخصوص، که چا نه لیدلې خدای پاک دی ورته وښی او که چا لیدلي نو خدای پاک دی ورته بار په بار. د دې سړک نه علاوه اوس خو سړکونه دي چې دې ځمکې ته ګورې توره ګټه ده. د مدینې منورې نه چې روان شي دا نوې لار خو ټوله د غر لمن ده، غرونه دي، غر ویلې شوي غر لک عام ملک ګټې دي، تبزې تکې تورې تبزې اوچ غرونه، د اوبو درک پکې نه لګه. په دغې علاقو کې حضور پاک او د هغه صحابو جهادونه کړي دي. جامې کوم دی پوره د چا لنګ صادر ورسره او د چا صادر به هم ورسره نو، د چا به کمیس ورسره،
پټکی دا چې تاسو عام مینه پټکی چرته د چا ټوپه په سر څوک سرتور خپیاب لخپی و اکثر خپونه به په دې ګټو کې چې سړی وګوري چې خدای په دې ګرځېدل څنګه خپونه به د هغې دا نوکونه والوتېدل خپې به یې سورې شي د هغې نه به یې ټوکړې راته وکړې او بیا دا ملکونه یې فتح کړي دي د لوږې او د تندې سره دومره د فقر زمانه وه چې صفونو کې به صحابه کرام د لوږې د وجې نه راپرېوتېدل او چې ناس به وګم نو یو بل نه به پناه کېدل وي هسې نه چې زه ښکاره نه شم بدن به یې بربند شانتې